السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو ته د مفتي صاحب د حقیقي خبرې واوري. زما د الله په دې کلام قسم دا ستاسو په مخ کې زدا قرآن وایم. زما د الله په دې کلام قسمی چې زه د یوې ادارې سړی یم نه. ستا د 5 ګریډ افسر لس ګاډي ځان پسې ګرځوي. ستا ایس ایچ او خو خدای تعالی ښکاري. ستا ډي ایس پي خو رب العالمین ښکاري. ستا ایس پي خو رب العالمین ښکاري. ستا افسران خو د خدای نه العیاذ بالله اوچته دعوه لري. تا د 5 زره فوج ځان پسې روان کړی دی، لښکرې دې ځان پسې روانې کړي دي. دا تا نه څنګه دهشتګرد راننوتو؟ د زمرم ولې؟ دا تا ماله تریډ څنګه راکړي دي چې تا ته خطره ده؟ ما ته ولې خطره ده؟ دا ټوپک ورکه ښځې له که نه، ښځو له ټوپک ورکه چې ته ما امن نشې راوستی. سرکاري جامې چې اغوستې وي چې په ښځې باندې څوک ونیسي خلکو له رب نشي کوی، دا امن دی راوسته. یا مو د پاکستانیان کې چې موږ د ترکونو نه د خپل ځان پوښتنه وکړو. منګه د هغو خلکو خلاف یو چې د پښتنو قتل عام د پاره خلکو سره پټې جرګې کوي. منګ د هغو خلکو خلاف یو چې کم خلک د پاکستان خلاف کولو ته مجبوري. منګ د هغو خلکو خلاف یو چې کم خلک د پاکستان خلاف دهشتګرد جوړوي، خلک په زور دهشتګردو ته ورولي، خلک په زور مجبوري چې هغه د یو ناروا کار وکړي او قانون د لاس کې واخلي. منګ د هغو عناصرو خلاف یو. پښتنو کا غیرت در کی وي، ایمان در کی وي چې څومره زما ملګري دي. اسې د ګپ شپ ملګرتیاګانې مه کوئ، که په بار ملک کې که په دې ځای کې. په 3 تاریخ چې ما ته کم ملګری را نشي هغه زما نه ملګری دی او نه مې ورسره تعلق شته. دې خاورې کې د ما پوی کی، یا د ما افغانۍ کی، یا د ما پاکستانۍ کی، یا د ما امریکانۍ کی، یا د ما هندوستانۍ کی. یوه خبره داسې دې ووایي چې تاسو هندوستانیان یې چې منګه هندوستان نه د خپل امن پوښتنه وکړو، یا دې ووایي چې تاسو امریکا